که سړی ته به څنګه پته لګي چې ما نه الله رضا دی او ما نه الله خفه دی. چې کله بنده نه الله خفه شي، کور تی نه علي نه، گاڑی تی نه علي نه، جیداد نه اخلاص کی نه، بیماری پیراولی نه، د الله د ناراضتیا دلیل دی چې کله بنده نه الله خفه شي نو الله تی نه د سجدي توفیق والی. بیا سجده تندې الله ته نه لګي، دا د الله د ناراضتیا دلیل چې پنځه ټیمه د الله ته تندې لګي، شکر وباسه الله ته خوښي. او په دې پنځو ټیمو کې کله لګي او کله نه لګي، پته لګي چې الله ته ناخوښی. یو ټیم د تندې الله ځان ته نه پرېږدي، الله درنه د سحر د مانځه د سجدې توفیق اغستی. سحر د الله تندې ځان ته نه پرېږدي، معلومیږي دا الله درنه خفه شوی دی چې ستا تندې الله ته نه لګي. څلورو منځونو کې لګي او د سحر په مانځه کې نه لګي. په اعمالو دې لږ سوچ وکړه، لږ فکر وکړه الله درنه خفه دی چې په څه وجه خفه دی چې تندې دې الله ځان ته نه پرېږدي. دا تندې الله بیا ځان ته نه پرېږدي. تا ته به څنګه پته لګي چې زما منځ قبول شو او که قبول نشو؟ علما وایي د یو مون نه پس د بل منځ توفیق درته میلاو شو نو دا د مخکني منځ د قبلېدو دلیل. سحر مون دې وکړه، هغې پسې د ماسپښین مانځه لرالې پته لګي د سار مون دې الله ته قبول شوی و، نو هغې قبولیت د ماسپښین مانځه ته راوستل. یو منځ دې وکړو بل نه کېږي، پته لګي چې دا مخکنی منځ دې الله ته نه دی قبول. دا د سحر منځ چې مونږ نه کوو په دې لږ غور وکړئ، ټول غور وکړئ خپل ګریوان کې، هر یو تن ته به اوس پته ولګي. دوه کمۍ به کېږي د هغې د وجې نه د سحر مونږ د خلقو نه پاتې کېږي. یو خدا چې دا خلق به د ماسخوتن مونځ نه کوي ځکه به د سحر مونځ ته نه پاسي. ماسخوتن مونځ اونه کې جو الله وله د سحر د مانځه توفیق ورنه کړي، یا به د ماسخوتن مونځ کوي خو په دې مانځه کې به یې څه کمیږي، دا مونځ الله ته نه قبلیږي ځکه سحر ته نه پاسي. او یا به دې د ماسخوتن د مانځه نه پس په ګناه کې مبتلا کېږي. چېرته ماسخوتن مونځ به دې کوي خو د ماسخوتن د مانځه نه پس په دې څه ګناه کوي، د هغې ګناه د وجې نه الله تندې سار ځان ته نه لګي. کنې دا کېدی نشي چې د ماسخوتن مونځ سړی وکړي او بیا د ګناه ونه کړي او اوده دې شي، سحر به دې مانځه له پاسي. دا د ماسخوتن مونځ به یې سحر مانځه له پاسي. یا خو به دا بنده د ماسخوتن مونځ نه کوي نو سحر ورته توفیق د سجدې نه میلاوي، الله وله توفیق نه ورکوي. یا به د ماسخوتن مونځ کوي خو د هغې نه پس په دې څه ګناه کوي، چېرته د هغې ګناه د وجې نه الله سار ځان ته تندې نه پرېږدي، تندې نه پرېږدي. چې کله سړی سحر مانځه له پاسي که نه اودس وکړي، په ده شیطان دمونه کړي هغه دمونه ټول ختم شي، او دی چې په صف کې ودرېږي اسمان نه یو نور راشي او ده ته میلو شي، ټوله ورځې روښانه، ټوله ورځې روښانه. چې دا سحر مونځ یې نه یې کړی دی پاسین د شیطان هغه غوټې تې تاوي، نږدې که سم کار کوي نو هغه مران لګي، ټوله ورځې بد اوزي. دا د شیطان هغه دم د ده نه تو دی. نو چې په دې سوچ وکړو چې مونږ ته د سحر د مانځه توفیق نه میلاویږي، څه وجه ده؟ ماسخوتن مونځ کې کمی دی یا د ماسخوتن د مانځه نه پس په ګناه کې مبتلا کېږو. دا به وي خامخا به دا وجهی سړی دی د ماسخوتن مونځ ښه ښکلی وکړي او ګناه دې نه کوي اوده دې شي چې سحر دې مانځه له الله پاسي که نه پاسي، ده ته توفیق میلاویږي که نه. دا د ماسخوتن مونځ به د سحر مانځه له پاسي. نو چې کله الله د بنده نه خفه شي نو الله ترې نه د سجدې توفیق والي، بیا یې تندې ځان ته نه پرېږدي. فسجد الملائکة کلهم، سجده وکړله فرشتو، کلهم ټولو وکړله. ذهن ته دا سوال راته چې بعضو به کړي او بعضو به نه یې کړي، ډېرو به کړې وه
نو الله وی فرشتو سجده وکړه، نا وی کلهم ټولو کړي، یوه پکې نه وه پاتې شي. اجمعون په یېړه یې وکړله په جمع سره. نو ذهن ته دا سوال راته چې بعضو به یو ټیم کړي، بعضو به بل ټیم کړي. الله وی اجمعون په یېړه او په یو ټیم ټولو د الله حکم ومن، الا ابلیس مگر ابلیس سجده ونه کړله. د زمونږ سره دشمنی شروع شوله. دا زمونږ د نیکه د آدم علیه السلام دشمن دی او د هغې وخت نه د انسانانو سره دشمنی ده. نو دته دشمن ووایئ او د دشمن تسلیم کا. الا ابلیس مگر ابلیس سجده ونه کړله. ابا انکار یې وکړو ان یکون مع الساجدین، چې شي دی د سجده کوونکو سره، د دې نه انکار وکړو. نو د آدم علیه السلام سره دشمنی شروع شوه. فرمایي وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، هر کله چې ووی رب ستا للملائکة فرشتو ته انی خالق بشرا، چې بېشکه زه پیدا کوم یو بشر لره، من صلصال د خاورې ټنګار کوونکې نه، من حمأ مسنون د خټې زړې شوې بدبودارې نه. فاذا سویته، نو چې کله زه هغه برابر کم، ونفخت فیه او پوکې وکم پاغه کې من روحي د خپل روحنا، فقعوا له ساجدین، پس پریوزئ تاسو هغه ته سجده کوونکي. فسجد الملائکة، نو سجده وکړله فرشتو، کلهم ټولو، اجمعون په جمع سره، الا ابلیس مگر شیطان ابا انکارو کو اند دی خبرنا، یکونا چشی دے مع الساجدین د سجدہ کون کو سرا.